بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم رب اشرح لي صدري خاجي مکه سبق کې مگر راویلو چې په دې کتاب کې بدري فنون موږ ته بیانېږي علم المعانی علم البيان علم البديع او بیا علم المعانی دی چې په اته قسمه باندې دا او هغه اته بابونه باندې منحصر ده او اته بابونه چې دنه داغه وجه الحصر بیان کړو چې په کلام کې با یا د نسبت په پکی یا بنی هغه ټول خبره تر شو یا به مسند نه باز کیږي یا به مسلم نه باز کیږي دا ټول خبره شوې وز دې نه یو خبره کوي بیا و جواب اول ته وروړي هغه خبره ده چې سیده او کتاب سیده وای سیده او کتاب ست ویلېږي لکه په دې تیر سبق کې موږ نسبت ټکه ویلو کنه او الته کې ما تاسو ته نسبتونه درې دي سو نسبتونه دي درې کم دي نسبت کلامی نسبت ذهنی نسبت خارجي نو د دې نه وز د دې صدق او کذب تعریف کوي د صدق څه ته وایي کذب څه ته وایي نو بدی کې درې مذهبونه دي څو مذهبونه دي درې د صدق او کذب څه ته وایي نو درې مذهبونه دي بګل لاندې اسانه خبره ده چې درې مذهبونه دي بګي ګوره موږ ویلو چې نسبت کلامی څه ته وایي چې کله موږ یو خبره وکړه او بدی کې د یو څه په بل څه باندې ثبوتی یا سلبي حکم لګول دته نسبت کلامی وای لکه د مې زید قائم او زید ليس بقائم د کلام نه را مستند مسلم چې په کې ذکر شي دته ویلېږي نسبت کلامی د کلام چې خبره دی وکړه زید قائم او زید ليس بقائم صاحب ځین کې چې کم تصور راغی د زید ودرېدو دته ویلېږي نسبت ذهنی څور دوی او یو د نسبت خارجي یعنی چې په واقع کې او په خارج کې دا کار دي سیده وکنه ده نو ما وې چې زید قائم او زید ولاړ نو نسبت کلامی کدا د نسبت خارجي سره مطابق وو مطلب یعنی ما وې زید ولاړ او هغه زید په حقیقت کې ولاړ وو نو دا صدق ده او دویم نمبر دار چې کذب دي ته وای چې نسبت کلامی د نسبت خارجي مطابق نه وي نو دا کذب ده لکه ما زید قائم او بهر زید ولاړ نو دا به کذبي پوه شئ او یا ما وی زید ليس بقائم نو دا نسبت کلامی ده خو ال دغه زید بهر ولاړو نو دا ما خبره څه ولا دروغ شولا کذب شو پدې پوښوي پدې باندې پوښوي اسانه خبره ده کنه چې نسبت کلامی د نسبت خارجي مطابق وي جو صدق ده او که نسبت کلامی د نسبت خارجي مطابق نه وي جو سره صحیح ولا دا یو مذهب ده و مذهب دار چې صدق څه وي او کذب څه وي نو صدق دې ته وي کنه چې د مخبر د نسبت کلامی کا د مخبر د اعتقاد مطابق په خارج کې کدا نفس د نسبت کلامی کا د مخبر د اعتقاد مطابق جو صدق ته او کدا نسبت کلامی د مخبر د اعتقاد مطابق نو جو کذب ده وسوي دا ټول تاسو په درک ما ته ګوره پکې چې السماء فوقنا الارض تحتنا چې د ازمکه زمونږ د لاندې د اسمان زمونږ سره نو دا غو لګه دا اولنی قول مطابق دا صدق ده کنه صحیح راځه چې نسبت کلامی د نسبت خارجي سره خو زه اوس د یو سړی مکنه چې زما د اعتقاد د اسمان لپاسه نه اعلان دي اسمان سره لاندې دي او زما السماء فوقنا خو زما د اعتقاد مطابق ده همدا صدق ده برابر هغه خارج کېو کوي بل خبر اوره زه مالکه زمونږ د قاضي سے بیمار شو نو زما اعتقاد دار چې دا قاضي سے په مدرسې ته نه راځي ځکه بیمار ده پوښوي وز دا قاضي کا خارج کې راغله خو زه ما قاضي سے راغله نو زما د اعتقاد مطابق نه ده ځکه زما اعتقاد دار چې دا غو جوړه دی راتلې نشي حال دې راغله نو د لاولي تفسیر مطابق خو صدق ده خو زما د اعتقاد مطابق نه ده نو دې ته بکی ځوي پوښوي باندې او دا مذهب ولدان د پاره د قران مجید د دلیل وای چې الله تعالی فرمایي اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون چې کله وای دا منافقان ته راغلل کنه نو دوی چې نشهد انك لرسول الله منګه گواہی کو چې دا صحیح دا الله تعالی رسول من گواہی کو چې دا الله تعالی رسول منافقان وی چې دا الله تعالی رسول نو دا خبره خو د واقع مطابق ده کنه نو د اولنی تفسیر مطابق نه وای د دویم تفسیر مطابق
وس دو چې داوی چې انک لرسول الله نشهد انک لرسول الله منګه گواہی کوو چې ته د الله تعالی رسول د دې باوجود ورته الله تعالی وي والله یشهد والله پاک گواہی کوي ان المنافقین لکاذبون چې دا منافقان سری ولې دروغجن دي زګه دوی چې دا کومه خبره کوي چې انک لرسول الله دا د دوی د اعتقاد مطابق نه ده دوغه په خپل باندې وایي خو اعتقاد زړی دا نه کزړی دا وي چې په خپل باندې مو په ځلې بیا ورته منافق ولې وي والله يشهد ان المنافقين لكاذبون چې دا منافقان دروغجنان دي نو دوی چې الله پاک دی منافقین باندې د کذب اطلاق کړی دی د دې وجه دا ده چې دا خبره انک رسول الله دا منافقینو د اعتقاد مطابق نه ده نو یې کذب دی ته وای چې هغه د یو خبره د مخبر د اعتقاد مطابق دا صدق دی او چې یو خبره د مخبر د اعتقاد مطابق نه ده سره موږ وایو ضروري دا خبره ده غلطه ده په دې ورته موږ درې جوابونه ورکو او دا غږ ګورو به زموږ کې خالد بسم الله الرحمن الرحیم او تفسیر صدق ول تنبیه تنبیه په لغت کې به معنا د بیدارولو سره راځي او په اصطلاح کې د ویل کېږي چې د څه کلام چې مخکې هغه اجمالاً ذکر شوی اوس دغه تفصیل کېږي نو مخکې لکه دا نسبت څنګه پکې مخکې تیر شون و د نسبت وضاحت کوي تنبيه على تفسير الصدق والكذب الذي قد سبق اشاره ما اليه في قوله تطابقه او لا تطابقه وې دې ته سلګه ډېر اشاره چې نن دا شو و چې د مطابق به او مطابق باندې په دې ورته اشاره شو او اوس ورته صحیح خبره ده کومه نو اختلف القائلون بين انعسال الخبر في الصدق او الكذب في تفسيرهما وقائلين يعني ويمكن اختلاف کړی دی چې آیا دا صدق او کذب دا خبر چې نه صرف دوه قسمونه کې دي چې صدق او کذب او کنه په دې په مېز کې واسطه شته دوه قولونه موږ وې چې دې په مېز کې واسطه نشته لري او دریم قول ان شاء الله سبق ان شاء الله امام جاهز رحمت الله علیه وایي هغه چې صدق او کذب دې په مېز کې واسطه ده سو واسطه ده سبب وایي فقيل ویل شوی دي صدق الخبر مطابقته للواقع چې صدق د خبر څه ته وایي چې مطابقت حکم للواقع چې دا حکم مطابق وي د سره د واقع سره واقع څه ته وایي هو الخارج الذي يكون لنسبه الكلام الخبري یا واقع وي خارج ته وایي کم چې د هغه نسبت د کلام خبري د پاره فوشوي کلام خبري به نسبت ته کلام خبري نسبت کلامی چې مطابق وي د نسبت خارجي سره نو صدق ده او نسبت کلامی چې مطابق نه وي د نسبت خارجي سره وكذب الخبر عدمها عدم المطابقه للواقع يعني ان الشيئين ده نور تفصيل لك يعني ان الشيئين اللذين يعني دواغ سلون اوقع بينهما نسبه في الخبر چې واقع شوی د دوی په نسبت په خبر کې لګته زید قائم او زید ليس بقائم لابد ان يكون بينهما نسبه في الواقع نو دا خبر ضروري ده چې په واقع کې بل دي لپاره هم نسبت وي فوشوي اي ما قطع نظر قطع نظر عما في ذهنه دې د ذهن نسبت ذهني د بګی دا نشته په دې فهم نسبت ذهني وما يدل على الكلام او چې دلالت کوي په کلام فمطابقه تلك النسبه المفهومه من الكلام پس مطابقت دغه نسبت کوم چې فهم شوی د کلام نه دا للنسبه التي دغه نسبت لپاره کوم چې په خارج کړي بیان تكون ثبوتيين کدوانه ثبوتي او سلبي وي لکه زید قائم مثال ثبوتي له او زید ليس بقائم مثال سره سلبي وعدم بان تكون احداهما ثبوتيه والاخرى سلبيه كذب او هيك يو ثبوتيه او بل كذب سلبيه نبي كذب ده لکه زید قائم او په حقیقت کې په واقع کې دی ولاړ نو زید ليس بقائم نو دا کذب ده پوه شو به معنی دا یو تفسیر شو دویم وکیل او چا ویلي نظام معتزلی دا وینا کړی دا صدق الخبر مطابقته لاعتقاد المخبر صدق د خبر وسته وي چې هغه د مخبر د اعتقاد مطابق وي ولو كان ذلك الاعتقاد خطا اگر دا اعتقاد خطا وي خطا څه مطلب غیر مطابق للواقع د واقع مطابق نه وكذب الخبر عدمها او كذب د خبر سره عدم دري عدم مطابقته لاعتقاد المخبر چې د مخبر د اعتقاد مطابق نه ولو كان خطا اگر کا خطا وي فقول القائل السماء تحتنا ويقول د قائل چې سړی السماء تحتنا اسمان زمونږ د لاندې دي خو معتقدا ذلك صدق چې د اعتقاد لري دی یو سړی اعتقاد لري چې اسمان زمونږ د لاندې دی نو د خپل قول مطابق د خپل اعتقاد مطابق رسېدلی دی اگر چې په واقع کې څه دی وقوله السماء فوقنا غير معتقد لذلك او د یو سړی وایي السماء فوقنا خو د اعتقاد لري نه لري نو دا کذب دی هغه پوه شوئ اوس اعتقاد څه ته وایي اعتقاد ګوره تاسو په منطق په سبقونو کې ویلي دي
چې کوم یو څه زمونږ ذهن ته راشي نو دا بیا د جانب مخالف احتمال لري یا بنه لري کله جانب مخالف احتمال لرو جدا ځغند دی او کله جانب مخالف احتمال نه لرو نو دا اعتقاد دی دینه دا بیا دوه قسمونه دي یا به دا په تشکیک د مشکک سره ځای لګيږي یا بنه ځای لګيږي کله تشکیک د مشکک سره ځای لګیدو جدا د تقلید دی او کنه ځای لګیدو جدا بیا یقین دی دا وی والمراد بالاعتقاد اعتقاد مراد الحكم الذهني الجازم او الراجح هغه حکم ذهني دی چې جازم معنی یقیني او الراجح یا راجح وی راجح ظن او چې کوم جانب مرجوح وي اې دا وهم وي جانب راجح ته ظن وي او جانب مخالف ته څه وي وهم وي وهم لکه دوه څه دي یو د یو څه 80% امکان دی او د دې مخالف 20% امکان دی نو 20% ته وهم وي او 80% ته ظن وي وهذا يشكل بخبر الشاك او دا مشکل کیږي په خبر د شاک سره چې په تشکیک د مشکک سره ځایلیږي هغه ته مشکک وي شاک لعدم الاعتقاد بذکر اعتقاد پکې فيلزم الواسطه ولا يتحقق الانصار ولازمي لګ واسطه او منم تحقیقي راګي رول لري اللهم الا يقال سر جواب کوي چې انه كاذب دا خبر د شکون کې دام کاذب دی ولی لانه اذا انتفى الاعتقاد ځکه کله چې دا منتفی شو د اعتقاد نو صدقه عدم مطابقه الاعتقاد وې دلګي د سرنا اړو خبر شته نه یا خبر نشته یا خبر پای کې صدق نشته والکلام او کلام پدې کې چې دا مشکوک خبر دی او کنه خبر نو دا مذکور دی په شرع کې افل یطال سمال دی وګوره بدلیل قوله تعالی دا قول دلیل پیش کړي چې د اعتقاد د مخبر مطابق او جو صدق دی او کنه جو کذب دی بدلیل قوله تعالی اذا جاءك المنافقون کله جلال تعالی منافقان قالوا دوی ان شهدوا انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون فانه تعالى جعلهم كاذبين في قولهم الله تعالی تو تدرودان ویلي پر خپل قول کې چې انك لرسول الله لعدم مطابقه دی اعتقادهم ذاتي وجنا چې د دا قول د اعتقاد مطابق نه لري وان كان مطابقا للواقع اگر چې واقع مطابق دی و د دې اعتراض نه جواب کول چې دی ته الله پاک د دروغجنان ولي ویل دي نو درې جوابونه دي ان شاء الله سبا سبق کوو